خو چې حق وایما پښتونه ته خپل په لستوڼو کې ماران ګرځوې او ملا صاحبه چې حق نه وایې نو موږ دې څه کړو ملا صاحبه چې حق نه وایې نو موږ دې څه کړو ځکه په خېټه کې درې نیم تنه ایمان او یې ګیلمنه ته خو څه چې ستا نیکه غدار دی یې ګیلمنه ته خو څه چې ستا نیکه غدار دی چې په سینه بیرغ د لوی افغانستان د ټولې قدرمنې عزتمنې مشرونې کشرونې مشډره شکریا ادا کوي چې دوسه دولت روغلستای نشته میزاد قدر وکړلی اور د نش ترګم چګه کړلې د مشرونه په مخشه چې اتحاد ټونها د غیرتمند خلک کوردای دولت نر خلک پندېږي دولت په پښتون آیان خلک پندېږي نن نش دوسه تاسو پټه کړله چې نش دوسه ها د منظور پښتون کارکونون جوړېږي اور په هر سخته شوې سره داري انشاءالله لکه نن څورن دلته په غیرت سره روغلي یاستئ په شپږم تاریخو د ایدور پرېز دلته د پاکستان هوټل نه ریلي راوځي اور د ایدګاه مړنه وو ترانسپورټ فری وي ټولو جلسه ته په ریلي شکل وي قدرمنو عزیزانو اوس زه علي وزیر په دې شعر راغواړمه وایي شاعر وایي موږ لیوني یې په دې نه یو چې تاوان دی پکې موږ لیوني یې په دې نه یو چې تاوان به دی پکې ورته ورلوېږو که چا وویل منظور جان دی پکې غږ کوم زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دروند ملګری ګران علي خان وزیر ته چې تاسو ته خپله ښایسته وینا واورئ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم پټولو ناول زه د کراچۍ بیا په دې سیمه کې چې څومره پښتانه او نور قومونه که بلوچ وي که سیندی وي او نور مظلوم قومونه وي ټولو ته سلام نه پس تاسو ته لکه پته شته چې کراچۍ کې په شپږم تاریخ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه جلسه روانه یوه لویه جلسه به کېږي نو تاسو ته پته شته چې محترم مشر منظور چې کراچۍ ته څو ورځې مخته راغلی دی او د دې جلسې په هر ځای کې کمپین کړی دی دا نن دغه کمپین چې د ولس په ډېر لوی تعداد سره خپل ځان ښکاره کړه او تاسو یې وینئ چې نن هغه پښتون چې په خوله به چوپ و په غوږونو به ګونګ و او په سترګې به ړوند و نن هغه پښتون نه دی پاتې شوی پښتون د دنیا په هر ګوټ کې په هر ښار کې په هر ځای کې د پاکستان بالخصوص په ټولو ضلعو ښارونو کې د خپلو حقوقو دپاره راوچت شوی دی او هغه ظلمونه چې د پښتانه په خاوره باندې شوي دي د پښتون قام سره شوي دي هغه په ډګه باندې بیانوي او دا ورته وایي چې ما ته که وس راورسېده وس مې کوي او که نه وي زه د دې ظلمونو چې په دا وطن او په خاوره او په قام باندې شوی دی زه د دې پوښتنه کومه ملګري د کراچي یو داسې ښار دی چې دا د پاکستان د مزدورانو د غریبې طبقې او د کاروباري خلکو ښار دی په دې ښار کې پښتانه یوه یاده وساتئ که تاسو چیرې ځان منظم نه کړ تاسو ځان په اتفاق او په اتحاد ونه کړ بیا به داسې کار در سره کېږي لکه په خپل وطن کې چې در سره وشو
تاسو اول اتفاق دی په هغه نه بعد بیا تاسو به په کراچۍ کې خپل کاروباري ذهن جوړوئ دا تا ته د بچیانو تربیت به کوئ دلته به تاسو خپل بچیان داسې ساتئ او داسې به یې جوړوئ چې د قوم په اتفاق په اتحاد او د تعلیم په ګټه باندې راشي ملګري تاسو ته پته شته چې نن پاکستان کې بیا ډېرې خبرې روانې دي د پاکستان که په فوج کې دی په هغه کې تقسیم دی که په سیاسي پارټۍ دي هغه تقسیم دي که پاکستانی قوم دی په قوم خو زه نشم ورته ویلی خو پاکستان کې چې کوم مختلف قومونه دي هغه تقسیم دي ولې چې په دې وطن کې ظلمونه شوي دي په دې وطن کې د قومونو باندې جبر شوی دی دا نن دغه پښتون ولس د خپلې خاورې نه چې راورک شوی دی دا په خوښي نه دی راورک دغه خلک چې دلته راغلی دی هغه سره هلته خپل وطن کې ظلم شوی دی نن د حق ظلم اظهار که دا یې په خپله خاوره باندې نشي کولی خو نن په کراچۍ کې د هغه ظلم اظهار نن په دې میدان کې کېږي روان دی ملګري دا یوه یاده وساتئ ټیک شوه دا یوه یاده وساتئ موږ په چا باندې اعتراض نه کوو خو نن چې هر چا به ویل چې د پاکستان فوج ظلم کړی دی د پاکستان فوج زیاتی کړی دی ډېرې سیاسي پارټۍ سره یو ځای شولې خو نن د هغو ظلمونو ذکر نشته چې د پښتانه سره شوی دی نن د حق ذکر نشته چې د پښتنو کورونه وران شوي دي نن وایي چې د موږ په دوه درې کسانو باندې اختلاف دی چې یو په بجوا باندې یو د عیسی چې کوم مشر دی جنرال فیض باندې او بل په عمران باندې موږ دا ورته وایو چې موږ په درې کسان نه په جنرال فیض او په بجوا نه د موږ ټول په پاکستان په فوج باندې اعتراض دی ولې چې موږ د شخصیاتو سره اختلاف نه لرو موږ د ادارې د حق ظلم پالیسي سره لرو نن که تاسو وګورئ هر څوک دا وایي چې ما ته په اقتدار کې احسان نه ده میلاو شوی زه په اقتدار کې ولې نه راغلی وایي چې دا کوم شګړه ده چې عمران خان سره کړې ده دا د ما سره ولې نه کوې نو اوس ورته وایي چې ورور به یې خو ما سره کښېنه زه ورته وایم چې پاکستان فوجه ته به دشمن یې د ما سره د زیاتی کړی دی د پښتون قام سره د زیاتی کړی دی هغه خاوره دې برباده کړې ده پښتون په دې باندې نه دی خفه چې د ما د کور وران کړ زه دې مړ کړمه پښتون کله په مرګ باندې نه دی خفه شوی پښتون کله په نقصان باندې نه دی خفه شوی پښتون په دې باندې خفه دی چې زه دې استعمال کړلو د ما باندې د دنیا پالیسي وچلوله دنیا ته د زه ور وجنګولم اخر کې د ما په بې عزتي باندې زه دې بې عزته کولم او د دنیا نه دې ډالر اخیستل او زه نورې خبرې نه درته کوم خدای وایه در وساتئ د امو دریاب نه چې د امو دریاب نه چې په افغانستان کې دی د کراچۍ سمندر پر دا به د پښتون په واک او اختیار کې وي دا به موږ خپل تکلیفونه تیر کړل اکه مرګونه باندې وي اکه د کور په رنګول باندې وي هغه که په هجرت باندې وي زه خو اوسپنه وه فولاد وه ورته تم شولمه هغه که د ژړا شپې وې که د غم شپې وې سهار راخېږي را روان دی پښتونه خو د ده نه وکړه چې زه ورته تیار یم زه ورته ولاړ یم که دا شپې په ده راغلی او دا شپې که په ده باندې راغلې تا خو په ما باندې خودکش وکړې تا خو حلالول وکړل تا خو کورونه ړنګ کړل تا خو په جرګو باندې د دمکې وکړې ای پاکستانه په پاکستان کې بیا پنجابه
تا خو صرف د په کاروبار کې دا اوس کاروبار کې معمولی نقصان ورغی د برداشت نه بهر ته شو تا که مرګونه ولیدل تا که جنازې ولیدې تا که بې کوره کول ولیدل تا که په لارې کې حلالول ولیدل زه خو تباه شوی میز دا ورته وایي چې په موږ چې خدا غالبه وکړې چې د دنیا په مخ باندې نه دي شوې خو انشاءالله تعالی زه د خالي په کوره کړی یم زه د مړ کړی یم زه بیا ارغلی یم بیا په پښې باندې درېدلی یم هغه که په کراچي کښې یو هغه که په لاهور کښې یو هغه که په اسلام آباد پیدا کښې یو ای الله پاک د پښتونه مټ ته دا دومره زور ورکړی دی چې مزدي راکړی شي خو سمول نه کړو هغه لږه ریزه نه وډور شه هغه ریزو ډېره بدبخته ریز وي چې زه د پوسه در په سیر کې شم او د تو د لاهور په شارینه باندې ننوځم او د تو د فیصل آباد دغه فکرې چې د میش په وینه جوړه شوې دي دغه پښتنه درخوی شي چې دا د څنګه جوړې کړې دي نو انشاءالله تعالی وسو مشر خپل خبره درته کو خدای به یو دا وسته ملګری تو زه په کراچي کې خپل ځون منظم کوي پښتین کوم ځون منظم کوي په اتفاق باندې ورولې کني چې دا څه پوس وکړل په دانه با دوه ګناه دلته در سره کړلای شي بربادولای دی شي کاروبار دی نیولای شي لکه توس لیدل چې دلته چا پیسې نشو جواتولای چې د کاروبار ذکر نشه کړلای خو دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی جنرال روانوال د یوه مشک ونه په غور باندې ننوتلی دی او دا هم وعداتو در سره په دغه میدون باندې وعده کې در سره چې هغه جرنیلون چې ظلم یې کړی دی هغه کرنیلون چې کورونه رنګ کړي دي هغه بریګیډیرون چې ځوانون یې مړه کړي دي دغه پروډینه باندې دګوي او انشاءالله تعالی نور الله معبود ستا الله دا ښه ژوند درکو په دا وطن باندې ښه خوشحالیه د سیوړ غوندې ژوند تېروې د غیرتي پښتنو غوندې ژوند تېروې په اتفاق باندې تېروې اول اتفاق دی چې ژوند غواړې هغه اتفاق کې چې برکت غواړې هغه اتفاق کې چې په دغه خوره باندې خپل کاروبار چلول غواړې هغه اتفاق کې د توسې ټولې یو جهان مننه الله عزتمن وستا وزه ملګرو دا یوه بخښنه غواړو د مشرانو وینا ښه په غور فکر په منظم انداز واورئ وزه په دې شعر بلنه ورکوم وایي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي او انقلاب تشي د خولې خبرې نه دي سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي مشر ګران منظور خان پښتون ته خواست کوم چې دی خپله ښایسته وینا تاسو ته واوري ګران منظور خان پښتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د اتحاد چون
ډېرې درنې عزتمنې ننګیالۍ پښتنې د زړه د تله سلام درته که السلام علیکم دا نن دلته په یو ځای ودرېدل څومره زور ستاسو باندې چې کومو خلکو جبر کولو هغو ته ورکوي دا تاسو اندازه نشئ کولی دا زمونږ اتفاق اتحاد دا د ظالم ګریوان ته لاس ورډول دي دا چې په کوم ځای کې هم پښتانه را یو ځای کېږي چې څوک هم په پښتنو ظلم جبر کول غواړي جبر ختم کېږي ملګرو دا د کراچۍ ښار ته نورو خو چې حق وایمه پښتونه ته خپل په لستوڼو کې ماران ګرځوې او ملا صاحبه چې حق نه وایې نو موږ دې څه کړو ملا صاحبه چې حق نه وایې نو موږ دې څه کړو ځکه په خېټه کې درې نیم تنه ایمان او یې ګیلمنه ته خو څه چې ستا نیکه غدار دی یې ګیلمنه ته خو څه چې ستا نیکه غدار دی چې په سینه بیرغ د لوی افغانستان د ټولې قدرمنې عزتمنې مشرونې کشرونې مشډره شکریا ادا کوي چې دوسه دولت روغلستی نشته میزاد قدر وکړلي اور د میش سترګم چګې کړلې د مشرونه په مخشه چې اتحاد تونها د غیرتمند خلک کور دی دولت نر خلک پنډیږي دولت په پښتون آیان خلک پنډیږي نن میش دوسه تاسو پټه کړله چې میش دوسه ها د منظور پښتون کارکونون جوړیږي اور په هر سخته شوی سره داري انشاءالله لکه نن څورن دلته په غیرت سره روغلي یستی په شپږم تاریخو د ایدور پرېز دلته د پاکستان هوټل نه ریلي رووځي اور د عیدګاه موړ نه و ترانسپورټ فری وي ټولو جلسه ته په ریلي شکل وي قدرمنو عزیزانو اوس زه علي وزیر په دې شعر راغواړمه وایي شاعر وایي موږ لیوني یې په دې نه یو چې تاوان دی پکې موږ لیوني یې په دې نه یو چې تاوان به دی پکې ورته ورلوېږو که چا وویل منظور جان دی پکې غږ کوم زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دروند ملګری ګران علي خان وزیر ته چې تاسو ته خپله ښایسته وینا واورئ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم پټولو ناول زه د کراچۍ بیا په دې سیمه کې چې څومره پښتانه او نور قومونه که بلوچ وي که سیندی وي او نور مظلوم قومونه وي ټولو ته سلام نه پس تاسو ته لکه پته شته چې کراچۍ کې په شپږم تاریخ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه جلسه روانه یوه لویه جلسه به کېږي نو تاسو ته پته شته چې محترم مشر منظور چې کراچۍ ته څو ورځې مخته راغلی دی او د دې جلسې په هر ځای کې کمپین کړی دی دا نن دغه کمپین چې د ولس په ډېر لوی تعداد سره خپل ځان ښکاره کړه او تاسو یې وینئ چې نن هغه پښتون چې په خوله به چوپ و په غوږونو به ګونګ و او په سترګې به ړوند و نن هغه پښتون نه دی پاتې شوی پښتون د دنیا په هر ګوټ کې په هر ښار کې په هر ځای کې د پاکستان بالخصوص
په ټولو ضلعو ښارونه کې د خپلو حقوقو دپاره راوچت شوی دی او هغه ظلمونه چې د پښتانه په خاوره باندې شوي دي د پښتون قام سره شوي دي هغه په ډګه باندې بیانوي او دا ورته وایي چې ما ته که وس راورسېده وس مې کوي او که نه وي زه د دې ظلمونو چې په دا وطن او په خاوره او په قام باندې شوی دی زه د دې پوښتنه کوم ملګري د کراچي یو داسې ښار دی چې دا د پاکستان د مزدورانو د غریبې طبقې او د کاروباري خلکو ښار دی په دې ښار کې پښتانه یوه یاده وساتئ که تاسو چیرې ځان منظم نه کو تاسو ځان په اتفاق او په اتحاد مو نه کو بیا به داسې کار در سره کېږي لکه په خپل وطن کې چې در سره وشو تاسو اول اتفاق دی په هغه نه بعد بیا تاسو به په کراچۍ کې خپل کاروباري ذهن جوړوئ دا تا ته د بچیانو تربیت به کوئ دلته به تاسو خپل بچیان داسې ساتئ او داسې به یې جوړوئ چې د قوم په اتفاق په اتحاد او د تعلیم په ګټه باندې راشي ملګري تاسو ته پته شته چې نن پاکستان کې بیا ډېرې خبرې روانې دي د پاکستان که په فوج کې دی په هغه کې تقسیم دی که په سیاسي پارټۍ دي هغه تقسیم دي که پاکستانی قوم دی په قوم خو زه نشم ورته ویلی خو پاکستان کې چې کوم مختلف قومونه دي هغه تقسیم دي ولې چې په دې وطن کې ظلمونه شوي دي په دې وطن کې د قومونو باندې جبر شوی دی دا نن دغه پښتون ولس د خپلې خاورې نه چې راورک شوی دی دا په خوښي نه دی راورک دغه خلک چې دلته راغلی دی هغه سره هلته خپل وطن کې ظلم شوی دی نن د هغه ظلم اظهار که دا یې په خپله خاوره باندې نشي کولی خو نن په کراچۍ کې د هغه ظلم اظهار نن په دې میدان کې کېږي روان دی ملګري دا یوه یاده وساتئ ټیک شوه دا یوه یاده وساتئ موږ په چا باندې اعتراض نه کوو خو نن چې هر چا به ویل چې د پاکستان فوج ظلم کړی دی د پاکستان فوج زیاتی کړی دی ډېرې سیاسي پارټۍ سره یو ځای شولې خو نن د هغو ظلمونو ذکر نشته چې د پښتانه سره شوی دی نن د حق ذکر نشته چې د پښتنو کورونه وران شوي دي نن وایي چې د موږ په دوه درې کسانو باندې اختلاف دی چې یو په بجوا باندې یو د عیسی چې کوم مشر دی جنرال فیض باندې او بل په عمران باندې موږ دا ورته وایو چې موږ په درې کسان نه په جنرال فیض او په بجوا نه د موږ ټول په پاکستان په فوج باندې اعتراض دی ولې چې موږ د شخصیاتو سره اختلاف نه لرو موږ د ادارې د حق ظلم پالیسي سره لرو نن که تاسو وګورئ هر څوک دا وایي چې ما ته په اقتدار کې احسان نه ده میلاو شوی زه په اقتدار کې ولې نه راغلی وایي چې دا کوم شګړه دي چې عمران خان سره کړې ده دا د ما سره ولې نه کوې نو اوس ورته وایي چې ورور به یې خو ما سره کښېنه زه ورته وایم چې پاکستان فوجه ته به دشمن یې د ما سره د زیاتی کړی دی د پښتون قام سره د زیاتی کړی دی هغه خاوره دې برباده کړې ده پښتون په دې باندې نه دی خفه چې د ما د کور وران کړ زه دې مړ کړمه پښتون کله په مرګ باندې نه دی خفه شوی پښتون کله په نقصان باندې نه دی خفه شوی پښتون په دې باندې خفه دی چې زه دې استعمال کړلو د ما باندې د دنیا پالیسي وچلوله دنیا ته د زور وجنګولم اخر کې د ما په بې عزتي باندې زه دې بې عزته کولم او د دنیا نه دې ډالر اخیستل او زه نورې خبرې نه درته کوم خدای وایه در وساتئ د امو دریاب نه چې د امو دریاب نه چې په افغانستان کې دی د کراچۍ سمندر پر دا به د پښتون په واک او اختیار کې وي دا به موږ خپل تکلیفونه تیر کړل
هغه مرګونه باندې وي هغه د کور په رنګول باندې وي هغه که په هجرت باندې وي زه خو اوسپنه وه فولاد وه ورته تم شولمه هغه که د ژړا شپې وې که د غم شپې وې سهار راخېږي را روان دی پوښتنه خو د ده نه وکړه چې زه ورته تیار یم زه ورته ولاړ یم که دا شپې په ده راغلی او دا شپې که په ده باندې راغلی تا خو په ما باندې خودکش وکړې تا خو حلالول وکړل تا خو کورونه ړنګ کړل تا خو په جرګو باندې د دمکې وکړې ای پاکستانه په پاکستان کې بیا پنجابه تا خو صرف د په کاروبار کې دا اوس کاروبار کې معمولی نقصان ورغی د برداشت نه بهر ته شو تا که مرګونه ولیدل تا که جنازې ولیدې تا که بې کوره کول ولیدل تا که په لارې کې حلالول ولیدل زه خو تبه شوم میز دا ورته وایي چې په موږ چې خو دا غالبه وکړې چې د دنیا په مخ باندې نه دي شوې خو انشاءالله تعالی زه د خالي په کوره کړی یم زه د مړ کړی یم زه بیا ارغلی یم بیا په پښې باندې درېدلی یم هغه که په کراچي کښې یم هغه که په لاهور کښې یم هغه که په اسلام آباد پیدا کښې یم ای الله پاک د پښتونه مټ ته دومره زور ورکړی دی چې مزدورا کړی شي خو سمول نه کړو هغه لږه ریزه نه وډور شه هغه ریزو ډېره بدبخته ریز وي چې زه د پوسه در په سیر کې شم او د تو د لاهور په شارینه باندې ننوځم او د تو د فیصل آباد دغه فکرې چې د میش په وینه جوړه شوې دي دغه پښتنه درخوی شي چې دا د څنګه جوړې کړې دي نو انشاءالله تعالی وسو مشر خپل خبره درته کو خدای به یو دا وسته ملګری تو زه په کراچي کې خپل ځون منظم کوې پښتین کوم ځون منظم کوې په اتفاق باندې ورولې کني چې دا څه پوس وکړل په دانه با دوه ګناه دلته در سره کړلی شي بربادولی دی شي کاروبار دې نیولی شي لکه توس لیدل چې دلته چا پیسې نه شوه جوتولی چې د کاروبار ذکر نه شه کړلی خو دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی جنرال روانوال د یوه مشک ونه په غور باندې ننوتلی دی او دا هم وعداتو در سره په دغه میدون باندې وعده کې در سره چې هغه جرنیلون چې ظلم یې کړی دی هغه کرنیلون چې کورونه ړنګ کړي دي هغه بریګیډیرون چې ځوانون یې مړه کړي دي دغه د پروډینه باندې دګوي او انشاءالله تعالی نور الله معبود ستا الله دا ښه ژوند درکړو په دا وطن باندې ښه خوشحالیه د سیوړ غوندې ژوند تېروې د غیرتي پښتنو غوندې ژوند تېروې په اتفاق باندې تېروې اول اتفاق دی چې ژوند غواړې هغه اتفاق کې چې برکت غواړې هغه ته اتفاق کې چې په دغه خوره باندې خپل کاروبار چلول غواړې هغه اتفاق کې د توسې ټولې یو جهان مننه الله عزتمن وستا وزه ملګرو دا یوه بخښنه غواړو د مشرانو وینا ښه په غور فکر په منظم انداز واورئ وزه په دې شعر بلنه ورکوم وایي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي او انقلاب تشي د خولې خبرې نه دي سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي مشر ګران منظور خان پښتون ته خواست کوم
چې دی خپله ښایسته وینا تاسو ته واوري ګران منظور خان پښتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د اتحاد چون ډېرې درانې عزتمنې ننګیالۍ پښتانې د زړه د تله سلام درته که السلام علیکم دا نن دلته په یو ځای ودرېدل څومره زور ستاسو باندې چې کومو خلکو جبر کولو هغو ته ورکوي دا تاسو اندازه نشئ کولی دا زمونږ اتفاق اتحاد دا د ظالم ګریوان ته لاس ورډول دي دا چې په کوم ځای کې هم پښتانه را یو ځای کېږي چې څوک هم په پښتنو ظلم جبر کول غواړي جبر ختم کېږي ملګرو دا د کراچۍ ښار ته